وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ليكن شعارك العلم والقرآن. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤسر ولده عليها أدخله الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل احترام سٹیج باندې تشریف فرما د دې علاقې اکابر علماء کرام او دغه مجلس کې تشریف فرما ډیر قابل احترام حاضر مسلمانان ورونو او دغه حیا او پرده کې ناستې ستاسو بچیانې بیبیانې خویاندې میاندې الحمدلله د ډېرې عظیم خوشحالۍ موقع باندې حضرت مولانا سجاد علي صاحب حضرت مولانا مسعود صاحب د مبارک لمحاتو کې مونږ او تاسو د ځان سره راجمع کړي یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو معتبر او مبارک کتاب بخاری شریف داغه د ختم مقدم دا مونږ او تاسو ټول باندې داغه ډېر لوی احسان دی. د بخاری شریف ختم ځان لکول دا ډېر ګرانه ده او زمونږ د امت اکابر او بزرگانو داغی نه دا خبره تواتر سره را نقل دو داغی د عمل نه ثابت ده چې دنیاوی اعتبار سره سم مشکلات امت باندې برالل نو هغه حالاتو کې علما او بزرگانو د بخاری شریف ختم دا به تجویز کو دې سره به الله غ مشکلات او پریشانی چې د ظاهری اسباب تناظر کې داغی نه وتل بګران ښکارېدل د بخاری شریف د ختم په برکت به هغه مشکلات او پریشانی الله ختمولی. 1999 کې د علماو ته پته ده په دې پیښور کې وابډا کالونۍ کې 3 ورځې زمونږ یو ډېره لویه اجتماع شوې وه 150 ساله خدمات دارالعلوم دیوبند د هغې نه تقریبا 3 میاشتې وړاندې د اکابر بزرگان تحسین القرآن د نوخار کې راجمع شو. ډاکټر شیر علی شاه رحمه الله پکیو شیخ حسن جان صاحب رحمه الله پکیو شیخ مطلع الانوار صاحب څنګه چې دا قرآن 1.5 سپارې دی داسې بخاری شریف هم 1.5 سپارې دي نو هغه محدثینو یو سپاره د دې تلاوت کړه او زمونږ غونډې طالبانو لمونږ له د قرآن سپارې راکړه د هغې اجتماع د کامیابۍ دپاره د محدثینو تحسین القرآن کې د بخاری شریف ختم وکړه. نو دا نن الحمدلله د بخاری ختم دی او تیارې نوړی له او تیارې حصې له ختم له مونږ او تاسو رالو هم القوم لا یشقى جلیسهم هم قوم لا یشقى جلیسهم هم رجال لا یشقى جلیسهم. دا هغه صحبتونه او هغه مجلسونه دي چې دې کې دا گیټ کې ولاړ اخیری سب کې ناس منس کې ناس دا یو هم الله نه محرومه کوي. نن چې الله د بخاری استاد او داغه شاګردانو لا کم سور کوي نو د تمام حاضرین او نارینه او زنانو له الله غور کوي هغه کم فضلی ثوابونه چې دي مولانا سید احمد پالنپوری صاحب لیکلی و یو د عمل اصلی ثواب دی یو فضلی ثواب دی. د فضلی ثوابونه کې ور سره الله دا ټوله مجمع چې کم دی نو دا شریکي نو دا ډېر لوی سعادت دی. محترم عزیزانو دا غي متعلق تاسو بیان او وضاحت واورید. حضرت مفتی تقی صاحب لیکلی وی الله تبارک وتعالی قرآن پاک پسې 2 نمبر کې د بخاری شریف لدا حیثیت ورکړی دی چې زرګونه د احادیث او کتابونه موجود دي خو چې بخاری شریف چا نه ویلې
نو دا علما هغه ته مولا وای، نه ورته د علم دستار ورپسرئ او نه د علم سند ولا ورکئ. او چې بل یو کتاب د حدیثو نه وي او چې بخاری شریف یې وي، نو دا علما هغه ته عالم هم وای، دا هغه په سر باندې د علم دا دستار هم ورږدي او د علم دا سند هم ورله ورکئ. دا دومره عظیم کتاب دی د رسول الله مبارک د احادیثو. او نن چې دا ستاسو بچیانې دلته فارغه شوي، نو دې ته به په عام نظر باندې نه ګورئ. دا به ټیک ده چې دا به د چا لوري، دا به د چا خوري، دا به د چا ښځئ، لیکن نن د بخاری شریف د ختمېدو په برکت او د دغه اخیرنی حدیث د درس په برکت نن دا د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله وارثه وګرځېده. دا وړه خبره نه ده، دا یو ډېر لوی منقبت او فضیلت دا هغې ته میلاو شه. او حضرت شیخ زکریا رحمه الله لیکلی دي، هغه فرمایي چې دا ستا بچی راله او د دور حدیث په دې کال کې د احادیثو دا کتابونه وې، ستا یو بچی دی هغه دور حدیثو که دا کال تگ را تگ، دا د څنګه مثال دی. حضرت شیخ زکریا رحمه الله دا غي مثال بیان کړی دی، وای د دې داسې مثال دی، ستاسو د اسخاکوټ ته یو نوی کس راشي چې مخکې اسخاکوټ نه لیدلې، نو هغه له به ته چکر ورکې چې دا زمونږ کالج دی، دا مسپتال دی، دا پکې د سیل ځای دی، دا پکې د کھیل گراؤنڈ دے، دا زینب ورتخے، دا ستا دا بچی چرالا او دی یو کال د مولانا سجاد علی سره دلته کې تیر ک هغه ورته د احادیثو دا کتابونه بیان کړل. حضرت شیخ زکریا رحمه الله فرمایي د بخاری درس کې ناستا، د ترمذی او د مسلم درس کې ناستا، د دې داسې مثال دی لکه یو نو وارد او یو نوې ملما دا چې د ګوتې نه اونیسه او یو کال د رسول الله او د صحابه مجلس کې وګرځي. نن مولانا سجاد علی او د دغه ادارې د حدیث او استادانو ستاسو دالونه د حضور او د صحابه کرامو په مجلس او محفل کې یو کال وګرځولې او د هغه ګرځېدو نه وروسته نن باغ ستا کور ته درځي، ستا خاندان له به درځي، د موبایل په ځای نن به بخاري د هغې په لاس کې دا به کور ته دروړي. حضرت شیخ زکریا لیکلی دي، وایي بخاري چې کم کور کې پروتي دا کور به په اور باندې سوځي نه، بخاري چې کومه کشتۍ کې پروتي دا به سمندر چپی ډوبای نه، دا که په کم گاڑی کې پروتي هغه گاڑی به اکسیډنټ نه کوي. نن د هغه چینکو په لاسو کې د بخاري نسخې به ورسرئ او هغه بس دا کور ته دروړي. حضرت شیخ زکریا لیکلی وای د بخاری او د ترمذی متعلق علما دا جمله وای چې من کان فی بیته هذا الكتاب فکأنما فی بیته نبی یتکلم، د چا په کور کې چې دا کتاب پروتي د دې داسې مثال دی لکه د الله پیغمبر دا د په کور کې دی او د سره خبرې کوي. نو دا وړه خبره نه ده، نن دا عظیم فضایل دا الحمدلله دا د دې مدارسو په برکت باندې دا ستاسو د کورونو ته منتقل کیږي. او نن د نارینه اولاد په معاشره کې د دینی تعلیم او د تربیت د دې ډېر لوی ضرورت دی. خو نننۍ معاشره کې د هغې نه څو چنده سیوا نن د زنانه اولاد د دینی تعلیم او د تربیت د هغې چې کوم دی صاحب ضرورت دی. ځکه نن خپله معاشره ګوره، نن خپله عصري تعلیمي اداره ګوره، نن خپل مارکیټونه ګوره. بله ورځ هم ستا د ملکنډ د یونیورسټۍ یو هلکه چې هغه یو متشرع کسو، هغه د دین نه واقف کسو او هغه بیه ستا د یونیورسټۍ نه کو او هغه خپل ډیګرۍ وښودلې، قوم ته په سوشل میډیا باندې راوستې چې ما دومره کلونه د یونیورسټۍ کې تیر کړل، ما دا ډیګرۍ حاصلې کړې، خو ای قومه درخواست درته کوم، منت درته کوم چې دغه هاسټلو ته دا خپل لونه مرا لګئ چې کم حالات الته کې روان دي. نن د هغه حالاتو نه د بچ کېدو فکر دا د دې جنۍ د پلار سره نشته، دا د هغې د رور سره نشته، دا د هغې د تره سره نشته چې نن د هغې د عزتونو سره لوبې کېږي او نه د هغې نه د احتیاط تدابیر دا هغې له ورځي. د دواړو جهانو سردار صاحب د مشکات دا روایت را نقل کړی دی، د آخر زمانې د فتنو تذکره
دای د صحابه مجلس کې وکړه. حضرت علی صاحب هغه مجلس کې ناسته د دې فتنو تذکرہ رسول الله وکړه چې داسې فتنې به په اسلامی نړۍ باندې راشي، زما په امت باندې براشي چې یو امتی با د هغې نه خلاص نه، بوډا بم پکې ګیري، ځوان بم پکې ګیري، ماشوم بم پکې راګیري، نارینه او زنانه د ټولو باندې به دا فتنه راشي کقطاع اللیل المظلم، لکه د شپې تیاره چې را خوره شوه، بوډا باندې تیاره ده، ښځه باندې ده، سړی باندې ده، ماشوم او ځوان په ټولو باندې ده. نو د دواړو د جهانو د سردار نه حضرت علی صاحب تپوس کوي، ځکه حضور مبارک او فرمایل چې په دغه حالاتو کې یو هوښیار او پوه کس اغلب هم دا چل چې کوم دی نه ورځي په دغه حالاتو کې چې د دې فتنو نه خپل ایمان څنګه بچ کم، خپل مسلمانی څنګه بچ کم، د خپل اولاد غیرت، داغه حمیت او داغه عزت او داغه مسلمانی او ایمان بسنګ بچ کوما. تنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وَتَجِدُ الْحَلِيمَ فیه حیران، او خیاران او امیران اغیل بم چل نورزی چې دې فتنو نه خپل کور دا څنګه خالی کم. حضرت علی صاحب وتوی حضرت مل مخرج منها، انتباه دی راکړه، وارننګ دی راکړه، لیکن دغه د فتنو نه د حفاظت تدبیر راته وخایا. د دواړو جهانو سردار ورته فرمای قال بکتاب الله، دا الله په دې قرآن به ته بچ کېږئ، د دې په تعلیماتو به بچ کېږئ. نن د دغه بے حیايي او د بيدینۍ د سیلاب نه د بچ کولو فکر دا نن محترم عزیزانو پلار سره نشتا. نن دا فکر دا د علماء سره دی چې زه پسې دا ادارې درته کولو کړي. نن راشه یونیورسټۍ ستا د لور نه د حیا نه ډک پرتوګ لرې که هغې ته پاجامه ور واچوله، د هغې د سر نه د حیا لوپټه او برقې لرې کړه. زه تیر کال دارالعلوم حقانیه ته تلم، مولانا انوار الحق صاحب لا ما د دستربندۍ دعوت ورکو. د عبدالولي خان یونیورسټۍ زما یو دوستو ما ته وی چې مولوي صاحب زه په دې طرف راشه، په دې تورو باندې با کوړی ته وځو، زبم د سره لاړ شمه. چې یونیورسټۍ ته ورغلمه عجیبه حالات مې وکتل، زه حیران ومه. هغه ملګري ما ته وی ولې؟ ما هغه ځای کې دی چمن کې هلک او جینۍ یو بل د لاس نه نیولی دی، دې ځای نه هغه ځای پورې مزل وکړي، بیا یو بل سره د پردې څه خبرې وکړي، بیا هغه ګیټه پورې مزل وکړي، بیا ودرېږي، بیا هغه ځای کې د سیمټو په بنچ باندې کینی. ما دا د دې هلک خور نه ده، ګینې خور د رور سره دا حرکتونه نه کوي. ما داسې مې ولیدل چې دوه هلکان او یوه جینۍ ده، دا مې ولیدل چې درې هلکان او یوه جینۍ په چمن کې ناست دي. نن دا ماحول دا د انډیا د ایندو نه، دا د روس د دهریانو نه، دا د برطانیې د پیرنګیانو نه، دا ستا د دې پښتنې د خاورې د مردان، دا د هغه یونیورسټو حالات دي. دې حالاتو باندې تاسو ته وضاحت کول دا باغوان باندې مولای ټیپر خرڅول دي. دغه ماحول کې نن د علماو د بناتو مدرسه دا د هغې مقابله کې کولو کړه. زه هغه ورځم د یو رشته دار ځای ته لاړم، هغه ماښام ډوډۍ ته ایثار کړم، یو میاشت ټایم به کېږي، زما د خدای په ذات قسمي ماښام نه وروسته د هغه لوڼه د عصري تعلیمي ادارې نه رالې. ما د دوی دا چوټي ډېره ناوخته ده، که د دوی ټیوشن دی دا څنګه؟ ما ته وایي نه چې دا د دوی گیم دی، وایي نن د دوی د منډې میچو پلانۍ ضلعې ته چې کوم دی تلي. ما انا لله و انا الیه راجعون. ته پښتون ته په دې شرمېږم نه چې دې ته به چانګې ورچولی نه چې وایي نور څوک به ورسره نه، ته خپل پرنسپل ورسره یې وایي. ته داسې وې تا وې که دی نیکه دی یا خاوند دی دا پرنسپل. نن غیرت دا محترم عیسانو لاړ، نن دا فکر د دغه ماحول نه د دفاع دا نن د بناتو د مدرسو کې دی. نن په دې وجه باندې قسم دی که نن د عالمي کفریه طاقتونه دا ستا د ایټمي اساسونه نه یریږي، نوم یې په خوله باندې نالي، لا پته نه لګي چې څه شته او که نشته. ستا د دفاعي قوتونو نه نه یریږي، ستا د عدلیې نه نه یریږي. نن د عالمي کفریه طاقت یره دا د مدرسې او د مولا نه ده. بله ورځ د مدرسې دپاره سینټ او قومي اسمبلی